وی بچو یې ورته وی پلاره چې ستا د لاسه مونږ سکول ته نشو تللی خلک وایي دا هغه دی د غلاګر د غل انسان بچي راله مونږ خو وشرمېدو ستا د لاسه دا قاضي وایي قسم دی د دې بچو دپاره ما دا کار کړی بچي ته لاړه د ما محترم محمود غزنوي رحمت الله علیه یو کس راغی وایي حضرت جي ما سره ظلم وشو یو مقدمه راله و ناشنا مقدمه راله توجه کوئ د ما محترمو وایي حضرت ما سره ظلم شوی دی ما دلته یو قاضي سره امانت ایښی و امانت په هغې کې اشرفې وې د سرو دینارونه و پکې او چې اوس مې کلو کړه نو په هغې کې هغه اشرفې نشته دیسي اشرفې دي پکې کوټه چې ورته وایي جي ظلم شوی دی را سره هغه چې وکته محمود غزنوي رحمت الله علیه وی دا د چاله ورکوي یاره جي پلان کې قاضي له مې ورکړي و ستا قاضي دی ستا وزیر دی وی محمود غزنوي رحمت الله علیه راوغوښته وی راشه چې راغې ورته وی دا تا کلو کړې ده نه حضرت دا خو هماغسې تپوس وکړه چې هغسې ګنډلې ده هماغسې ده که نه او که دا ما کلو کړې وه نو فرق په معلومېده نه وایي ستا څه خیال دی وایي حضرت ګنډل خو هماغسې دي ګویا چې کلو شوې نه ده او اشرفې پکې نشته جي محمود غزنوي رحمت الله علیه دا څنګه کیدی شي کلو شوې نه ده او اشرفې ته اوتې دي دا څنګه مسله ده جي سخته مقدمه وه محمود غزنوي رحمت الله علیه هوښیار انسان چې کله عدالت برخاستېده د هغه نه اشرفو وله تیلې واغسته وایي کېده ځه مسله دله حل کوو و چې کله خپل دغه برخاست کونه چې په کومه ګدۍ باندې کېناسته یو چاکو باندې خپله ګدۍ وواله ویشلوله وایي چې کله دې دغه برخاست شو محمود غزنوي رحمت الله علیه د خپل تخت نه پاسېده صفایي والا راغی چې ویې کتل د محمود غزنوي رحمت الله علیه هغه ګدۍ شلېدلې وه غوبل جوړ شه جي وزیران ناجمه شو جي دا ګدۍ چا شلولې ده دا خو جي ګوره که پته ولګېده قسم دی الټه به م زوړن کي ټولو وزیرانو مسله جوړه کړه هغه وی حضرت ماته یو کس داسې معلوم دی چې هغه داسې ګنډي چې پته نه لګېږي اوس توجه کوئ خبرې ته داسې ګنډي چې پته نه لګېږي زما محترمو وی هغه کس یې راوسته احمد یې نامه وه زما محترم احمد راغی ګدۍ وګنډله محمود غزنوي رحمت الله علیه چې صوبایي بیا کېناسته ویې کتل پته نه لګېږي چې هغه ګدۍ شلېدلې کوم ځای او ګنډلې کوم ځای ده محمود غزنوي رحمت الله علیه وایي دا ګدۍ چې چا ګنډلې د هغه کس را حاضر کې هغه ته حضرت دا شلېدلې ده وایي که تاسو ته شلېدلې ښکاره کېږي ګوته پکې ده محمود غزنوي رحمت الله علیه وایي کمال مهارت خو وایي دی ته چې ما ته اوس پته نشته چې کوم ځای مې شلولې ده داسې ګنډلې ده خو کس په کار دی چې ځکه چې شلولې ما په خپلو لاسو ده زه دروغ نه وایم هغه ته حضرت د سر دی جي د سر امن غواړو جي کس یې حاضر که احمد یې حاضر که احمد ته وایي کمال درکې شته هغه ته حضرت قسم دی که زما ګناه ستا وزیرانو ماته وي او ما شی ګنډلې دی زه خو خبر نه یم نور هغه وایي هېڅ درته نه وایم کمال او فن دی در سره یو تیلې ورته رابار کړه وګوره دا تیلې خو تا نه ده ګنډلې هغه حضرت او که دا تیلې ما ګنډلې ده توجه کوه خبرې ته دا تیلې هم ما ګنډلې ده څنګه دې ګنډلې دا جي ستا یو وزیر دی قاضي دی هغه راکړی و جي ما ته یو دینار هم راکړی و د سرو او په هغه لالچ باندې ما ګنډلې ده کوټه سیکې مې پکې چولي ما وایي داسې ګنډم چې د دې به پته ونه لګېږي چې دا سلېدلې وه که نه د ما محترم دا ما سره فن دی وایي قاضي حاضر که ځان له محمود غزنوي رحمت الله علیه او ځان له ورته ووی راویې غوښته وایي د دې نه د اشرفې ایستې دي هغه ته حضرت په ما جي الزام دی زه سپین ګیر یم په دا سپینو ډکو خو زه غلط کار نشم کولی جي په دا سپینو ډکو غلط کار نشم کولی وایي ګویا محمود غزنوي رحمت الله علیه ته ځان له توبه وباسه ځان له توبه وباسه په دا دنیا کې او په پټه وباسه الله دې نه شرموي زما محترم الله دې نه شرموي او زه دې هم نه شرمم ووایه چې ګناه شوې ده حضرت په ما الزام دی زه سپین ګیر یم محمود غزنوي رحمت الله علیه ځه چې کله سار دربار ولګېده بیا یې راوغوښته وایي قاضي ووایه هغه شی دې کړی حضرت په ما الزام دی زه سپین ګیر یم زه غلط کار نشم کولی په دا سپینو ډکو به زه بچو له څنګه حرام وړم اوس په دې کې زه ځان نشم پلانت کولی وایي احمد یې رابار کړه چې احمد راووته د قاضي ګویه چې الفاظ ګډوډ شو زما محترم ګویا خپې یې پره پیدا شوې او احمد ووی حضرت ده په ما باندې دا بوجۍ سیرله وایي قسم دی قاضي په ډکه مجمع کې ورته ووی تاله شرم پکار دی چې سره د سپینو ډکو تا ته ما مخکې نه ووی چې په پټه باندې توبه وباسه الله ته اوس توبه وباسه بیا د قیامت ګویا چې د محشر پرز باندې ستا بچي ولاړ یو تا ته ووی چې پلانکي ځای کې د زنا کړې وه پلانکي ځای کې د غلا کړې وه پلانکي انسان سره یې دوکه کړې وه او ستا بچي تا ته داسې غړ غړ ګوري چې دا د ما پلار و زناکار و دا زما پلار و دا غلاګر و زما محترمو
بیا ډیره د شرم. او زه به تاسو ته یو خبر وکړم د الله عدالت پې عام عدالت پنی او تمام انبیا 1,24,000 کم و بیش انبیا خصوصا محمد رسول الله به تشریف فرمایي او تا ته به ګوري قسم د تاله شرم پکار دی مړه تاله شرم پکار دی ډېر. ما خو تا ته ووې دغه قاضي راغی چې کور ته راغی وایي بچو یې ورته وې پلاره چې ستا د لاسه مونږ سکول ته نشو تللی خلک وایي دا هغه د غلاګر او د غل انسان بچي راله مونږ خو وشرمېدو ستا د لاسه. دا قاضي وایي قسم دی د دې بچو دپاره ما دا کار کړی بچي ته لاړه د ما محترم. ښځې ورته وایي د ستا د وجې نه زه په محله کې سترګې نشم مخامخ کولی. خلک وایي دا د هغه غټ قاضي ښځه ده. وایي تا له شرم پکار دی چې په دا سپینه ګیرې دا کار کوو. دا وایي خدایه ما خدا کړی د دې بچو دپاره نن دا بچي ماله په دا سترګو ګوتې رامنډي. علما کرام فرمایي دا خو دنیا و چې ګوتې وله منډلې وي د قیامت پر ورځ به دا بچي تاله په خېټه کې ګوتې منډي چې پلاره تا ولې دا کار کوو زموږ دپاره تا ولې مونږ ته حرام چړو کړي پلاره تا ولې مونږ دپاره درو وې. ښځه به وایي تا ولې زما په سر باندې طلاقونه خوړل په بازار کې د ما محترم ډېره د شرم خبره ده. او چې په دا دنیا کې د توبه ایسته الله وایي قسم دې پرده در باندې اچوم او د الله پرده داسې پرده ده چې هېڅ چاته نه ښکاره کېږي د ما محترم. او که نه په دا دنیا کې د توبه وینسته او په داسې حالت کې لاړې د الله ذات له داسې حالت کې لاړې زما محترمو چې قسم دی هغه الله خفه و په نافرمانۍ کې تللی وي خلک دې خفه کړي بیا به د قیامت په سبا باندې الله پرده اوچت شرموي به د ټول عالم مخکې. الله دې موږ له د دې نه مخکې توبې توفیق راکړي. ټول وایي امین. الله دې موږ ته توبې توفیق نصیب کړي. دا موږ چې ووایو تاسو سور الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. سلام